بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر فتحقیق سره لیکلی مونږه په زبور کې پس د نصیحتنا ان الارض يرثها عبادي الصالحون بشک میراث کی بپاتې کیږي زمکا زمونږ بندګانو نیکانو ته ان فی هذا لبلاغا بشک په دې خبره کې یو ښکاره نصیحت دی لقوم د پاره د هغه خلکو عابدین چې د الله بندگی کوي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین حضور ته لېږلي مونږ خو رحمت د عالمو د پاره قل وتوایا انما یوحى الی بشک وحی کړی د ماته رب زما انما الهکم اله واحد چې هغه یکتا دی فهل انتم مسلمون نو یې غاړه وتږدې فإن تولوا کدی انکار کو فقل وتوایا آذنتکم علی سواء بس ما خو خبر در رسولا وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ما ته پته نشته چې نږدې دی یا لرې دی هغه وعده چې تاسو سره کولی شي چې قیامت دی انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون بشک الله پويږي په ښکاره خبره او په پټه خبره وإن أدري لعله فتنة لكم او ما ته پته نشته کیدی شي د رستوالی د قیامت یا د عذاب دا ستاسو د پاره امتحانی ومتاع الهین یا فیدی تر سوخته قال رب احكم بالحق ویل حضور ویا حضور چې فیصله وکړي ای رب زمونږ په حق سره وربنا الرحمن المستعان او رب زما هغه رحمان ذات دې زه مدد غواړم د هغه سره علی ما تصفون په هغه دروغو چې تاسو یې د ځان نه جوړوئ الله باغوی پیغمبر علیه السلام ولقد كتبنا في الزبور په امام جساس سے په احکام القرآن کی امام نصفی سے تفسیر مدارک کی او محمود علوسی سے په روح المانی کی هغه د زبور معنا هغه په حصے سره کوي او د حصے معنا د وحی نو د دې مقصد هغه صرف زبور کتاب نه دی بلکې الله پاک وایي مونږ په مخکانو صحیفو کې لیکلو مونږ په مخکانو آسمانی وحیو کې لیکلو سمو لیکلو من بعد الذکر پس د نصیحت نه چې انسان ته نصیحت وکړو چې ان الارض يرثها عبادي الصالحون بشک ازمکه زما به پاتې کیږي غلبه به کوي اختیار به راځي آبادیږي به زما بندگان نیکان چې کوم زما نیک بندگانی هغې به زه همیشه دپاره غلبه ورکوم او د دې نه مقصد د دې نیکانو نه مقصد څوک دي الله وایي چې څوک زما قانون مني د هغه مونځ پټوي د هغه روژه پټوي د هغه عشر زکات او حج پټوي حقوق الله حقوق العباد پټوي نو هغه به په دنیا کې هیڅ چېرې نه بې عزته کي د غلبې نه مقصد عزت دی هغې وایي دا غلبه یوازې دا نه ده چې الله وایي زه به وله فتح ورکوم حکومتونه به ورکوم نه غلبه د انسان هغه داره چې انسان خپل عزت وساتي خپله درجه وساتي او خپل اختیار وساتي نو په دې وجه باندې معرف القرآن کې ادریس صاحب لیکي چې د دې نه مقصد دلته کې د یرثها نه مقصد چې په میراث کې بوله ورکوم هغه د الله نیکو بندګانو ته د هغې عزت دی چې څوک د الله د حکم تابعداري کوي رسوا کېږي به نه په دنیا کې هغه به په دنیا کې د هر چا د سر ګلي او امام رازي صاحب وایي چې د دې نه مقصد هغه د پیغمبر علیه السلام سره کړې شوې واده وه چې پیغمبر علیه السلام زمونږ دا واده را دا مونږه مخکنو کتابونو کې هم لیکلي وو چې زه به خپلو نیکانو بندګانو ته د ځمکې اقتدار په حواله کوم او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه والې تر خلفای راشدینو پورې حکومت تر افریقې پورې یورپ ټولو ایشیا او دا شام او فارس دا ټولې علاقې ولا الله پاک ورکړې وي دا واده الله پاک پوره کړې ده چې بندګان کله زما شي هغې زما په قانون باندې چلیږي هغې زما اصول مني هغې پکې خپلې منمانې نه کوي نو دا هر څه زما دي او زه هغې ته د عزت په طور باندې ورکما او د زبور کې د زبور په باره کې امام قشیری چې کوم دی نو تفسیر کشاف کې لیکي
چې د دې نه مقصد چې کوم دی نو هغه زبور کتاب دی چې الله پاک وایي په زبور کتاب کې هم موږ دا لیکلي وو ځکه چې زبور کتاب چې ونه هغه د موسی علیه السلام د تورات تسلسل و په زبور کې صرف د الله صفات او تورات د هغې قانون و الله پاک وایي وګورئ تاسو تورات چې زبور د هغې یوه حصه ده ما په هغې کې هم دا لیکلي وو چې زما چې کوم نیکان بندګان دي لکه په هغه وخت کې نیکان بندګان بن اسرائیل وو الله وایي اقتدار به همیشه د هغې په لاس وکړي ان فی هذا لبلاغا بېشکه په دې خبره کې یو ښکاره نصیحت دی بلاغا واضح ثبوت او دلیل دی لقوم عابدین دپاره د هغه قوم چې هغه د الله تابعداري چې هغې به هیڅ چرې شکست نه خوري او همیشه دپاره به د هغې عزت وي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین او پیغمبر علیهم السلام ته موږ نه لیږلې خو دپاره د دې چې رحمت د عالمینو دپاره نو دې ځای کې یو واضحه خبره د انسان ذهن ته چې د شک په شکل کې راځي اشکال په شکل کې راځي هغه دا ده چې پیغمبر علیهم السلام خو واقعي چې د مسلمانانو دپاره رحمت لله العالمین دی خو د کافرانو دپاره څنګه دی نو دې ځای کې نکته په ډېره مزیدار او ښکلې نکته چې کومه ده نو هغه ساوي کې لیکلې شوې ده ساوي یو ډېر ښکلی تفسیر دی نور مفسرین هم لیکلې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوازې دا نه چې د کافرانو دپاره د هر یو ذی روح دپاره هغه رحمت دی هغه چې په دنیا کې هر یو ذی روح دی د هغې دپاره رحمت دی پیغمبر علیهم السلام صحابو ته ووایي تاسو د خپلو څاروونه د ګپ شپ ځای مه جوړوئ چې تاسو په هغې باندې په خپله باندې هم لوړه چولی دی په خپله پې هم سوارئ او ګپ شپ پې هم لګوئ دا بې زبانه چې دي دیم ستاسو په شانتې ساز لري دیم ستاسو په شانتې ستړي کېږي یعنې صرف دا نه چې پیغمبر علیهم السلام دا وکړو چې د انسانانو دپاره د رحمت خبره وکړه د څاروو په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دی چې کوم دی نو د ګپ شپ ځای مه جوړوئ دی منبرونه مه جوړوئ چې تاسو پې ښه ښکلې سوارئ او ګپ شپ پې لګوئ یا دوره بوج پې واچوئ چې بری بانډه کې پیغمبر علیهم السلام ته به د هغه وخت چې کوم ځناور وو هغوی به ورته خپل شکایت کوو د اوښ هغه واقعه پکې ډېره مشهوره ده چې هغه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په خپو کې سر کېښود چې مالک یې راغی وایي زما نه راتښتېدلی دی ورته وایي حضور دی ما باندې بوجونه وړي او دی ما له خوراک نه راکړي پیغمبر علیهم السلام ورته وایي د حق ادا کوه دی به ستا حق ادا کوي چې کله به پیغمبر علیهم السلام د جهاد نه واپس راته نو ماشومان خپل نه پردي ماشومان به د پیغمبر علیهم السلام مخې ته منډې والي ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورله تحفې ورکولې پیسې به یې ورله ورکولې دا سنت طریقه ده دا ماشومانو له چې موږ پیسې ورکوو یا ولې د خوراک یا ولې د لبس څیزه پیغمبر علیهم السلام ته به د مدینې ماشومان راووتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ځان سره اوښې ته وخېجو حسنین بچو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اوږو بس ورېدو یو ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی اقرع بن حابس نومې او هغه غرسنی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حالت یې ولیدو چې پیغمبر علیهم السلام ته حسن حسین چې کوم دی هغه اوږو ته خیږي او کله وله مخې له راځي او کله ترې نه ږیره راخکي هغه ورته حضور زما 11 زامن دي او 11 اولاده مې دي خو 11 مې زامن دي او زه چې کور ته راشم زما زامن داسې سترګې هم نشي اوچتولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي که ستا د زړه نه الله رحمت ایستلی نو په دې کې زه څه کولی شم یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورله زوره نه ورکړه په تا کې د رحمت جذبه نشته ته څنګه پلار یې چې ته خپلو بچو سره مینه نه کوې نو پیغمبر علیهم السلام رحمتو د هر چا دپاره رحمتو هغه که واړه که لوي او د کافرانو دپاره څنګه رحمت دی الله پاک وایي مخکني اقوام چې کوم دی نو هغوی وګورئ موږ هلاک کړو په جمع باندې هم پې عذاب راوسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وجه باندې په کافرانو باندې هغوی باندې اجتماعي عذاب نه راځي ځان له پې راشي خو اجتماعي طور باندې نه ته خنزیران جوړېږي نه ته شادوګان جوړېږي دا د چا مخ دی دا د پیغمبر علیهم السلام مخ دی چې هغه د الله پاک نه سوال کړی دی او تر قیامته پورې الله پاک سره دا وعده را ده الله پاک چې بالکل زه به په دې باندې اجتماعي عذاب نه راولم شکلونه به نه بدلیږي اجتماعي طور باندې به نه غر کېږي ځای په ځای باندې د تنبیه دپاره به عذاب راځي د الله پاک وایي حضور وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ته موږ رحمت لیږلې د عالمو دپاره قل دی ته ووایه انما یوحى الی ما ته خو الله واضحه وحی کړې ده چې انما الهکم اله واحد
زه واحد لا شریک ما سره ګور شریک نشته زه یکتا یم په هل انتم مسلمون خبره منې غاړه وتک دی زما دا خبره منې چې الله را لېږلې ده فإن تولوا نو حضور که دي ونه منله دې ته نه انکار وکړو نو فقل ورته ووایه آذنتکم علی سوا بس ما خپله ذمواري پوره کړه مونږ وایو هلکه بس ما خو چې کوم دی نو خپلې اوږې سپکې کړې بهي ما خو چې درته څه بس هغه مې خبره مې راته ضرور رسول نور خوښه ستا خپله ده الله ورته حضور دې ته ووایه چې ما خپله ذمواري پوره کړه ما راته رسونه وکړه چې دا زه څه وامه د دې زه ذموار یم او دا د الله خبرې دي وإن أدري ما ته پته نشته اقریب ام بعید ما توعدون چې قیامت نږدې دی یا لرې دی هغه چې تاسو سره واده کېږي او تاسو که خیال نو د دې صورت په اوایلو کې مونږ وویې اقتربت الساعة قیامت نږدې دی او دلته الله وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما ته پته نشته اول ته الله وایي قیامت نږدې دی په خپله باندې الله وایي بالکل بس قیامت را ورسېده قیامت نږدې دی چې مونږ د صورت شروع کړو د صورت په اوله کې مونږ وویې او دلته الله وایي ورته ووایي چې ما ته قیامت پته نشته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خو پته نشته خو الله وایي قیامت نږدې دی الله ته خو پته ده د الله په دغه کې چې کوم دی نو په علم کې هغه خو مقرر دی چې قیامت به په دې ورځ راځي نه هغه د الله خبر ده الله وایي بس ورته ووایي چې قیامت راغی او دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودوی ما ته پته نشته زه خو انسان یم ما ته الله دا علم نه دی راکړی چې قیامت هغه زر راتلو والا دی او که پس راتلو والا دی خو راځي به انه یعلم الجهر من القول ویعلم ما تکتمون بېشکه الله په ښکاره خبره هم پوهېږي او په پټه خبره باندې هم پوهېږي تاسو چې په ښکاره باندې د الله د ذات مخالفت کوئ او که تاسو یې په زړه کې ساتئ منافقت کوي په دواړو باندې الله پوهېږي او جزا سزا هم د الله په لاس کې ده وإن أدري او ما ته دا پته هم نشته لعله فتنة لکم ومتاع الی حین چې د قیامت دا تاخیر دا ستاسو دپاره یو امتحان دی او که دا ستاسو دپاره در څه لږ وخته پورې فایده ده امتحان څنګه دی چې تاسو پکې ګناه نور سیوا کوئ چې نشته کم دی راوړه که نه قیامت کله به راځي واده پوره که نه او ومتاع الی حین یا ستاسو دپاره فایده ده چې کیدای شي تاسو ته احساس شي توبه وباسئ او په الله باندې خپل ګناهونه وبخئ نو ما ته دا پته نشته چې د قیامت دا رستو کېدل دا د امتحان خبره ده او که دا د ستاسو دپاره دا امتحان دی او امتحان دا فتنه ده چې دا رستو شي نو ستاسو به عذاب سیوا شي او که نه دا ستاسو دپاره فایده ده چې تاسو ته به احساس وشي قال رب احکم بالحق حضور اوی چې ای رب زما بس ته فیصله وکړې په حق باندې ته حق بادشاهي دا ستا بندګان دي وربنا الرحمن رب زما رحمان ذات دی ای خلکو ګر چې تاسو یې ډېر زیات خلاف کوئ ای منافقانو د مدینې او ای مشرکان د مکې او ای اهلی کتابو ګر چې د الله پاک حق خبر چې کوم دی هغه تاسو نه منئ خو زما رب هغه ډېر رحمان ذات دی د هغه صبر ډېر سیوا دی المستعانو زه د هغه نه مدد غواړم زه د هغه نه استعانت غواړم زه هغه ځان سره ملګري کول غواړم علی ما تصفون د تصفون په باره کې چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کوم ځای معنی کوي نه هغې د دروغو کوي دا تاسو چې په الله کوم دروغ وایئ زه د الله نه په دې مدد غواړم چې تاسو کله وایئ الله سره شریکانان دي کله وایئ د الله اولاد دی کله وایئ الله پاک چې کوم دی نه هغه خپل اختیار هغه تقسیم کړی دی نو زه د خپل رب نه مدد غواړم چې زما رب ما سره مدد وکړي ستاسو په دې دروغو باندې چې ستاسو زړه ته زه هغه حقه خبره کوزه کړم او تاسو د خپلې خبرې نه توبه وباسئ بسم الله الرحمن الرحیم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر په تحقیق سره لیکلی مونږه په زبور کې پس د نصیحت نه ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې ځمکه به مونږه میراث کې ورکوو خپلو نیکانو بندګانو ته ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین بېشکه دې کې یو واضحه خبره ده دپاره د هغه قوم چې تابعداري وما ارسلناک الا رحمة للعالمین حضور ته مونږ لیږلی رحمت دپاره د عالمو قل ورته ووایه انما یوحى الی ما ته خپل رب وحی کړې ده انما الهکم اله واحد چې بېشکه الله یو دی فهل انتم مسلمون ای خبره منئ فإن تولوا کدی اون منله فقل ورته ووایه آذنتکم علی سواء ما ذمواري پوره کړه وإن ادري قریب ام بعید ما توعدون ما ته پته نشته چې قیامت نږدې دی که لرې دی
انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون بشک رب زما پویږي په ښکارا خبرو په پټو خبرو وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين وما تفتنشتا چې د قیامت رستوالی یا تاسو د عذاب رستوالی تاسو د پاره فیدرا او که نقصان دی قال رب احكم بالحق پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی رب زمونږ فیصله وکي په حق وربنا الرحمن المستعان او رب زما چې رحمان ذات زره هغه مدد غواړم علامات تصفون په هغه دروغ چې تاسو د الله د پاره جوړوي